اوس دې د ژبې کرامت د مشکات شریف جلد نمبر 3 صفحه 216 باندې یو روایت ذکر کی چې د حضرت عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائی چې د سعید بن زید رضی اللہ عنہ او د عروہ بنت اوس د یو ځمکې باره کې جګړه وه سعید بن زید رضی اللہ عنہ او عروہ بنت اوس دا یو زنانه وه د یو ځمکې باره کې د دواړو جګړه وه دا عروہ بنت اوس دا لګی شوه او دا سعید بن زید رضی اللہ عنہ د مدینه منورې گورنر لا چې مروان نامه وه هغه لی بوتلو او دی عروہ بنت اوس دعوا وکړه چې سعید بن زید چې دی زما د ځمکې سیسې زمانه قبضه کړې ده دا دعوی پې باندې وکړه چې د زمانه د ځمکې سیسه قبضه کړې ده سعید بن زید رضی اللہ عنہ چې دا واورېدل نو مروان ته وی چې زه به د دې د ځمکې ټوکړه څنګه په ناحقه قبضه کوم چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه دا وعید په خپله باندې اورېدلی دی چې څوک د چا نه یو لیش ځمکه لاندې کړي د دغې ځمکې 7 طبقات به د قیامت په ورځ الله د دغه قبضه کوونکي په غاړه کې اچي را روان وي مروان چې دا واورېدل نو سعید بن زید رضی اللہ عنہ ته وی چې دینه پس زه تا نه بل ګواه د دې په باره کې نه غواړم بس ستا دا وینا کافي ده سعید بن زید رضی اللہ عنہ وی یا الله کدا اروا په دې خپل دعوه کې دروغجنۍ نو دا ړنده کې د خولې مبارک نه الفاظ وته دا د ژبې کرامت ذکر کوم کنه سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرمایل چې یا الله کدا اروا بنت اوس په دې خپل دعوه کې دروغجنۍ نو یا الله دا ړنده کې او دې ته هم په دې ځمکه کې مرګ ورکې دا د کومې ځمکې دعوی چې کړې عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وی چې دا د مرګ نه مخکې په سترګو ړنده شوه او په دیوال به یې لاس ایښی او رو رو به روانه ویل به چې د سعید بن زید رضی اللہ عنہ دعا ړنده کړې یم اورې بیا زه د هغه دعا ړنده کړې یم یو ورځ په هغه ځمکه باندې روانه وه کومې ځمکې چې په دروغه دې دعوه کړې وه د دغې ځمکې په یو غار کې خپه ورله او پرېوته او مړه شوه دا سعید بن زید رضی اللہ عنہ د خولې نه الفاظ ویستي وو چې یا الله که دروغجنه ړنده یم کې هم په دغه ځمکې کې مړه کې هم مقصې شو ړندم شو په هغه ځمکه کې مردارم شو په خبره ورسېد د لاس کرامت حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی په نزهة الخاطر الفاتر صفحه 57 باندې لیکي چې حضرت پیرانی پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چې دی د مدرسې ته یو ځلې د هغه وخت خلیفہ مستنجد بالله راغی هغه راغی او د مبارک ته سلام وکړ او کېناستو او وی چې ما ته یو داسې کرامت وښایي چې زما زړه مطمئن شي پیرانی پیر سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ ورته چې ته څه غواړې دې خلیفہ مستنجد بالله ورته وی چې دې وخت کې زه یو سیو غواړم سیو حالان کې دغه موسم د سیوانو نه و په بغداد کې سیوان نه ملاوېد او دا ورته وی چې یاره زه تا نه کرامت طلب کوم دا ویم چې یاره یو سیو درنه غواړم پیرانی پیر سے مبارک رحمت اللہ علیہ اللہ سے مبارک دا سی اوږد که بس لږ سات پس پکې 2 سیوان را پرېوت اور 2 سیوان یو سیوی خپلې مخې ته کېښو یوې مستنجد بالله خلیفه ته ورکړ لږ سات پس پیرانی پیر سے مبارک رحمت اللہ خپله مڼه پرېږ د مشکو خوشبو ترې روانه شو د هغه مڼې نه د مشکو خوشبو روانه شو مستنجد بالله ته یې خپله مڼه کټ کړه
هغه چې کټ کا هغې نه چینجي راووت. اورې اوس هم یو لاس مبارک ته دوه ماڼۍ را پرېوتې وي، یو یې خپلې مخې ته کېښو، یو یې هغه ته کېښوه. پیرانې پیر صاحب مبارک رحمت الله علیه چې کله خپله مڼه کټ کړه د هغې نه د مشکو خوشبو روانه شوه. ده چې کله مڼه کټ کړه هغې نه چینجي بهر ته راوته، څښا بوی یې کړه. نو خلیفه په تعجب سره وویل چې دا څه معامله ده؟ پیرانې پیر صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه ورته په دلیرۍ سره وفرمایل چې د ظالم د لاس لګېدو سره په میوو کې چینجي پیدا کېږي. اورې دا د لاس کرامت، د خپو کرامت. اسرار کائنات کتاب کې په صفحه 36 کې لیکلي دي چې شیخ جلال الدین سیوطي رحمت الله تعالی علیه خپل یو مرید ته د ماسپخین په وخت کې وفرمایل چې مونږ د مازیګر د منځ په مکه مکرمه کې د کولو اراده لرو. اوس په خپله کوم ځای کې په شام کې، شام او مدینه منو څومره لرې دي په خپل منځ که نه، په مکه معظمه. او د خپل مرید ته فرمایي شیخ جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه دا داسې هستي ده د امام شافعي رحمت الله علیه په مسلک باندې دی. او فیض الباری شرح بخاری کې لیکلي چې 2 شپېرې په ویښه نبی علیه السلام لیدلی حالان کې نه صحابي دی نه تابعي دی نه تبع تابعي، وروستو راغلی او 2 شپېرې په ویښه نبی علیه السلام لیدلی. نو د خپل مرید ته ووی چې اوس خو د ماسپخین مونځ دلته مونږ وکړو، خو د مازدیګر مونځ چې دی په مکه معظمه کې ادا کولو اراده لرو او دی په شام کې. خو بیا ورته وی چې زما په زندګۍ کې به دا کرامت د چا مخ کې نه بیانوئ. نو وی د خادم ورته وی چې مونږ دا سره وعده کوو چې مونږ به دا ستا په زندګۍ چاته نه بیانو. وی بیا فرمایل چې زما لاس ونیسه او سترګې پټې کړه. چې کله د خادم د جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه لاس مبارک ونیو او سترګې پټې کړي، 1 2 3 4 صرف 20 قدمونه واغست په شام کې. 20 قدمونه څومره؟ 20 3 کم 10 په شام کې دي. ښه لاس مبارک ته ونیو سترګې پټې کړي، دغه سره روان دي 20 قدمونه چې په شمار واغسته، ورته یې سترګې وغړوه چې سترګې وړې د بیت الله شریف دروازې ته مخامخ ولاړ. اورې د مازدیګر مونځ ادا کړه په کوم ځای کې؟ په بیت الله شریف کې. د مونځ ادا کولو نه پس چې دی د واپس کېدو اراده شروع کړه. د حرم شریف نه بهر ته راووته دروازې نه، ورته خادم ته وی اوس سترګې پټې کا. دی وی مونږ سترګې پټې کړي. وی قدمونه اخلئ چې 7 قدم هم واخیستې وي سترګې پرانیزئ چې راتلو 20 قدمونه یې اخیستي. اوس چې واپس ځي د حرم شریف د گیټ نه روان شو، 7 قدم یې صرف واخیسته، ورته سترګې پرانیزئ چې وی کته شام کې ولاړو. دا د خپو کرامت دی، د زړه کرامت. حدیث شریف کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی من اخلص لله 40 صباحا اظهر الله تعالی ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. څوک چې څلوېښت ورځې په اخلاص سره د الله عبادتو کی نو الله تعالی د پزړه کې د علم او حکمت چینې جاری کوي چې د هغې اظهار د په ژبې سره بیا کیږي. په مشکات شریف جلد نمبر 3 صفحه 213 کې د حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ په باره کې نقل کوي چې د مبارک فرمایي چې کله جنگ احد راغی، جنگ احد، نو زما پلار ما ته یو شپه سوال جواب رولېږي چې راشه ما سره لږ میلاو شه. زه لاړم پلار سره میلاو شم. وی ما ته والد صاحب وفرمایل
چې زه خیال کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو کې به زه په میدان د جنگ کې د ټولو نه لومبې شهید کېږم، ټولو نه اول به زه شهید کېږم. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي ما ته خپل پلار فرمایل د ټولو نه اول به زه شهید کېږم په میدان د احد کې. وای بچیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه رستو زه تاسو سره ډېر محبت کوم، خو لیکن ما باندې چې څومره قصد دی هغه به ادا کې او د خپلو خویندو سره به ښه سلوک کې. بس کله چې سباله د احد میدان ته د جنگ تیاری وشو او جنگ وشو نو ما چې وکاته د ټولو نه لومبې زما والد صاحب شهید شو. دی ما ته د شپې ویلي او سهار لم چې وکاته لومبې زما والد صاحب شهید شو. وی ما حضور علیه الصلاۃ والسلام لرالم ورته مې وی چې قربان والد صاحب مې شهید شو. وی حضور صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل چې ښه. وی دلم مخ سره کفن مفن ورک د دن رستو یو بل صحابي مبارک شهید شو. وی حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایل چې دا دواړه په یو قبر کې دفن کړي، جنازه په یو په دواړه په یو قبر کې دفن کړي. نو ګوره یعنی دا د زړه کرامت و، دغه پړه کې دا و په ژبه څرګند شو چې سباله په میدان د جهاد کې اول زه په میدان احد کې شهید کېږم او سهار له همدقه شو چې همدې شهید شو. ښایي د مور په ګېډه کې کرامت، د مور په ګېډه کې کرامت. یو ډېره لویه هستی شیخ عبدالواحد بلګرامي رحمت الله تعالی علیه دغه مشهور کتاب سبع سنابل شریف، په سبع سنابل شریف کې په صفحه 425 باندې یو کرامت ذکر کوي چې خواجه ابو محمد چشتی رحمت الله علیه چې دی د مور په ګېډه کې د اهل نعمت کسانو نه د مور مبارکه فرمایي چې ابو محمد زما په حمل کې د 4 میاشتو شو، لا 4 میاشتو لا پیدا شوی نه دی، پیدا کیږي به د 9 میاشت باندې. د 4 میاشتو چې شو نو مور مبارکه فرمایي چې تهجد په وخت کې زه تهجد ته پاسېدم، د تهجد په وخت کې زما په ګېډه کې حرکت دی بچی شروع او زما غوږ ته یو اواز راغی چې لا اله الا الله لا اله الا الله ذکر یې کوه، د الله ذکر یې یعنی د مور په ګېډه کې به د الله ذکر. په هغه علاقه کې یو ولیو شیخ ابو احمد رحمت الله تعالی علیه نومید. شیخ ابو احمد رحمت الله علیه فرمایي چې کوم شپه باندې ابو محمد چشتی رحمت الله علیه پیدا کېدو نو په دغه شپه باندې ما حضور علیه السلام مبارک په خوب کې ولید. په خوب کې مې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ولید. وای ما ته وفرمایل چې اے ابو احمد صاحب تا ته دې زیری وي چې نن ستا د مریدانو نه یو مرید دنیا ته راځي، داغه نوم به ابو محمد چشتی وي، هغه به د پیدایش په وخت کې د تمام حاضرینو په مخ کې وکړه په زور لا اله الا الله وای. سو پیری به وای وکړه ته روزانه داغه د کتو د پاره ورځه او زما سلام هغه ته پیش کوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شیخ ابو احمد رحمت الله علیه ته فرمایي په خوب کې چې دا ابو محمد چشتی پیدا شي دی به د حاضرینو په مخ کې وکړه لا اله الا الله وایي په جبه باندې ټول خلک به اوري، ته ورشي روزانه به داغه کتول ورځي او روزانه ورته زما سلام پیش کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل دا خو به چې وکړو نو خواجه ابو احمد رحمت الله علیه د خوب نه بیدار شو. اوس دغه وخت کې د ابو محمد چشتی رحمت الله علیه د مور د طرف نه پیغام ابو احمد رحمت الله علیه ته کور ته راغی چې قربان دی وخت کې زما زوی پیدا شوی دی
چې هغه د پیدایش په وخت کې د تمامو حاضرینو په مخ کې مونږ کور کې چې څوک وو دای په مخ کې وکړه لا اله الا الله وې وکړه لا اله الا الله وې بس خواجه ابو احمد رحمت الله علیه دی کور ته روان شو راغی چې کله کور ته ورسېد نو دغه معصوم بچی ته ابو محمد چشتی رحمت الله تعالی علیه ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلام پیش کړ ورته بچی نبی علیہ السلام در باندې سلام فرمایله چې السلام علیک یا محمد ولی الله دنو ابو محمد چشتی وکنه نو نبی علیہ السلام ورته سلام داسې راځي چې السلام علیک یا محمد ولی الله دا سلام ورته راغلی اوس اله دنیا ته تشریف راوړی دی ابو محمد چشتی رحمت الله علیه له دنیا ته راغلی دی لومبۍ شپه ده او چې کله ورته د نبی علیہ السلام دا سلام پیش کړ هغه معصوم هغه ابو محمد چشتی رحمت الله علیه دی هغه دی ابو احمد رحمت الله علیه ته جواب ورکړي او وی وعلیک السلام یا شیخ ابو احمد اور پتا دې سلام وی اے شیخ ابو احمد صاحب دا رشتہ دا سلام د خپل طرف نه پدا چولې چراغ السلام علیک یا محمد ولی الله نو دیو سره دی شیخ ابو احمد رحمت الله علیه ته وی چې وعلیک السلام یا شیخ ابو احمد داغه جواب ورک او بیا ورته وی په دې وړ کوکای باندې چې اے ابو احمد صاحب هغه بیگانه خوب دې بیان کا هغه کم چې تا بیگا په خوب کې نبی علیہ السلام لیدلې نو هغه ورته وی چې ما نبی علیہ السلام مبارک لیدلې دی او تا ته سلام را لېږلې دی نو دغه معصوم ابو محمد چشتی سے بوي په جواب کې چې والسلام علیه وعلى آله واهل بیته واصحابه اجمعین اله دنیا تشریف روړې دی یو غنټه دو بیلا شوی او هغه وخت کې شیخ ابو احمد سے هم پیجنی او چې د نبی علیہ السلام سلام ورته پیش کو نو په جواب کې چې والسلام علیه وعلى آله واهل بیته واصحابه اجمعین نګورئ دا په سبع سنابل شریف کې عبد الواحد بلګرامی رحمت الله تعالی علیه دا واقعہ ذکر کړي د وفات نرستو کرامت شرح الصدور کی جلال الدین